دی که دا خلک راپاڅېدل زما په خدای قسم دی چې ډي سي پي او آی جي به دلته راځي او دلته به ستاسو دا کارونه حل کېږي. خو دا اتفاق وکړئ چې زموږ به نن نه پس د تنګي په اتفاق به راپاسو او د خپل حق دپاره به هر یو شیز ته چې کوم دی نو استه ګاډی او پرانستې تړی به موږ ولاړ یو. ملګرو او دا خبره هم زه ستاسو مخې ته راولم، موږ خو چې سټرایک کوو نو دا خبره م ورته کړې وه چې موږ به له دې ځای نه نه ځو او موږ به له دې ځای نه پاسو، خو هغوی موږ ته وویل چې ما له یو هفته راکړه، موږ به له نه ده ورکړې هفته په خپله ډي سي پي غوښتې وه، نو د دې وجې نه موږ نور یو منټ هم نه ورکوو، کینو به هم دغلته ماله به راځي زما غل به ما ته حواله کوي او که داسې ونه کړه دا کریم خلک چې نن دلته ناست دي موږ به انشاءالله ټوپک په لاس باندې به بیا موږ دغلته ولاړ یو او بیا زه خلکو زور ګورم چې بیا زموږ څوک مخنیوي وکړي. خو ملګرو دا واورئ په اتفاق کې هر یو شی پروت دی، په اتفاق کې هر یو شی پروت دی او که موږ بې اتفاق یو نو دا خلک په موږ هم دقسې لوبې کوي، کله به د ډي سي پي په شکل کې، کله به د آی جي په شکل کې او کله به د غل په شکل کې او کله به د نورو په شکل کې. نو دا یو اتفاق وکړئ چې نن نه پس به موږ به ټول تنګې په اتفاق باندې او دا یو وعده وکړئ چې تاسو په دې کار باندې ټول خفه یې او که نه خفه یې پې لاس اوچت کړئ، موږ به انشاءالله خپل بدل بالو انشاءالله. ډېره مننه. الرحمن الرحیم. قدرمندو مشرانو، عزتمندو همزولو ټولو ته به جمع السلام علیکم. ملګرو ابل زه بهبله دی په غم کې مونږ شریک شو او یو غونډه شوې وه، دې کې ډېر ملګري داسې دي چې هغه نوې راغلي دي، نو هغوی ته به دا خبرې پته نه وي، پای کې بیا داسې یو خبره وشوه چې یاره مونږ پکې یو 3 کسان مشران کړل او هغه مونږ ډي سي پي صاحب له ورکړه چې یاره دوی سره به تاسو چې کوم دی هغه څه پیشرفت کېږي تاسو به دوی سره هغه ډسکس کوئ. نو نن چې ما ته پرون چې ما ته ټلیفون وشو چې یاره تاسو به سبا پروګرام ته راځئ، نو زموږ دا امید او دا هم خیال و چې کوم زموږ 15 ملګري زموږ دغه شوي دي هغوی به څه پیشرفت چې کوم دی روډي به څه خبرې به شوي او هغه به چې کوم دی زموږ د کلي سره زموږ د علاقې چې کوم دا ملګري دوی سره به شیر کړي. خو زما په خیال زه چې څونه پورې دا خبرې ما واورېدې زما په خیال داسې هېڅ قسمه خبرې نه دي شوې. نو زه بل هم یو ریکویسټ کوم چې کوم زموږ مقررین دي کوم کسان خبرې کوي نو هغوی صرف تقاریر کوي، تقاریر نه مین مسله چې کوم دی ظفر اعظم به یو خبره وکړه چې یاره دې ځای نه به یو خبره به یو فیصله به وړو، نو هغه فیصلې باره کې یو قسم پکې نه وي چې یاره زما دا سجیشن دی چې یاره سبا چې کوم دی دا به کوو دا به کوو سبا به کوو بل سبا به کوو بل سبا به کوو. نو زه خو یم چې کوم کس زما نه بعد راځي زه خپل سجیشن ورکوم، زما نه بعد چې کوم کس راځي هغه ورته دا خواست کوم زه چې تقریر موږ ته مه کوه موږ ته سجیشن راکړه، زما دا سجیشن دی. ما ابل اعظم چې کوم دی دلته ویلو چې یاره دې کسانو ته دا روډ بندو، دا انتظامیه چې کوم دی موږ پریشانه کوو ځکه چې موږ پریشان یو چې دوی موږ نه پریشانه کړی وروره دوی زموږ نه مسلې حل نه راکوي. تاسو ټول ملګري چې کوم دی مشران یې ډېر قدرمند یې، خو موږ ډېر ملګري کې موږ سیاسي دي، سیاسي خلک یو موږ ته پته لګي چې یاره دوی موږ نه پریشانه کړی نو دوی چې کوم دی دوی زموږ د پریشانۍ حل موږ له دوی نه راکوي. نو زه دا وایم چې تاسو مهرباني وکړئ خیر چې کوم هغه جرګه ده که فرض کا هغوی سره څه خط و کتابت یا دغه نه شوی خیر سبا دې ورشي سبا دې ورشي او ډي سي پي صاحب سره د کینې چې یاره تاسو وکړل د هغې نه بعد چې کوم دی بیا چې زموږ کوم دا ملګري چې کوم دا دغه کسان دي جانه پهچانه کسان دي هغوی ته بیا ټلیفون وشي چې یاره دا خبره وشوه او اوس چې کوم دی تاسو څه وایې، نو د هغې نه بعد که بیا بل میټینګ هم پې کېږي نو هم پکار دی هغې نه بعد به بیا موږ فیصله کوو چې یاره څه چلو شو او که نه وایه چې نه موږ خبره کړې وه او هغوی موږ له څه لار رانه کړه موږ له څه خبره رانه کړه نو بیا عموماً چې کوم دی زه ته یم چې یاره نه ډي پي او له تګ پکار دی، زه ته مخکې نه وایم زه نه ډي پي او له تګ پکار دی، نه چې کوم دی ډي آی جي له تګ پکار دی، نه آی جي له تګ پکار دی او نه پکار آرمي چیف له تګ پکار دی. روکې زموږ خلک چې کوم موږ پبلک موږ عوام یو زموږ چې کوم دی مین مسله زموږ په روډ د پاسه حل کېږي، ټول عمر چې مسلې حل شوي دي دا د روډ د پاسه حل شوي دي، دا به هم د دغې روډ د پاسه حل کوو، د دوی نه به خپل تپوس د خپل عزت تپوس به هم د دغې روډ د پاسه کوو. که فرض که موږ دا خوږې خبرې کوو نو خوږې خبرو باندې نه کېږي. زموږ نه د شمالي اشنغر خلک هغوی زموږ نه ډېر مخکې دي ډېر تیز دي، هغې وجه دا ده چې هغه خپل حق تپوس چې کوم دی په میدان کوي د روډ د پاسه یې کوي. زموږ مشران ناست دي موږ د هغوی نه ډېر کشر زموږ تجربه هم ډېره کمه ده د هغوی نه، هغوی سره تجربه هم شته سره شته. زما چې کوم دی دا سجیشن دی چې سبا ډي سي پي صاحب سره ملاقات دی
دا کم چې زمونږ دوه درې ملګري خوښ شوي وه بله ورځ په جرګه کې او بیا د هغوی چې کوم دی موږ له ټایم راکړي چې موږ ته یا سیټسفاید وو یا ته موږ نه یو سیټسفاید که پرس که تاسو ته مطمئن یې چې څه پیشرفت شوی دی د خبره د ملګري خبره کړې سچو صاحب یو تکړه سړی دی خو د هغه ورور وفات شو 15 شپږ ورځې وایي چې هغه په غم کې و نو که دغه یو ټایم ولا ورکوی نو دغه خیر دی داسې یو مسله چې چا په کور غم راشي په کور به غم راغلو که دغه یو 2 ورځې 15 ورځې ورکوی نو هغه ټیک ده نور چې کوم دی زه وایم چې ډایرکټ ورپسې بیا سمدست میټینګ پکار دی او بیا ټایم ورکول پکار دی او داسې دغه به نه د دغه روډ د پاسه به تموان لګو او ناس به درنه به م ورکړي چې څو پورې مونږ چې کوم دی خپله مسله نه حل کړې زمونږ د چې کوم دی زمونږ د عزت د ملګري مشر وې چې زمونږ بېزتي شوې ده زمونږ د ځانو ستر دغه شوی دی مات شوی دی اصل خبره دا ده ګوره مال دولت دا درسو خبر دی مونږ پښتانه یو اصل خبره چې کوم دی هغه زمونږ ستر مات شوی دی خبره چې کوم دی د روډ د پاسه هم کوو نو دا به زمونږ خبره وي چې زمونږ د ستر چې کوم دی د خبره وشي بل د هغې نه بعد د یو خبره کوم زه خبرې نور ټایم شارټ دی ملګري شته خو داسې چې کوم دی دا نن چې مونږ بهبلن به په غم کې ناست یو شریک شوي کو دا پرس که د جومات نه سولرې پټ شوي وي د جومات نه بیټرۍ پټ شوي وي کو لږ شان مونږ د هغې کې راغونډ شو نو دا دونه غټ نقصان مونږ ته اوس نه کېدم خو په کار دا ده چې دا مونږ د غلطو نه هر سړی د غلطو نه زده کړه کوي مونږ دا غلطي وشوه آینده کو زمونږ د جومات نه بیټرۍ پټه شوه موږ هم داسې راغونډېږو د غریب تپوس به هم کوو د خان تپوس به هم کوو د ټول تپوس به کوو انشاءالله زموږ مسلې به حل کېږي د خیره نو دغه خبرې دي نور دی چې کوم ملګري دي زما دا خواهش دی چې هغوی د سجیشن دلته راغونډ شوو نو هغې کې چې کله بیا موږ دا روډ بلاک کړو د هغې په نتیجه کې مطلب چې ایس ایچ او ډي ایس پي دلته حجرې ته رالل نو هغوی سره موږ کمې خبرې چې وکړو نو ډي ایس پي په خپله موږ ته ووایي چې تاسو یو کمیټي جوړه کړئ چې هغه ما سره وقتاً په وقتاً مطلب دا دی چې ملاویږي او که څه پروګرس نه چونکې هغه ټول قوم سره زه نشم شیر کولی او سینسیټیو خبرې نو زه به دوی سره شیر کوم نو په هغه ورځ باندې مونږ یو کمیټي جوړه کړه چې هغې کې مونږ مرجان علي خان او ابرار خان او وصال خان او بخبلان خان او اشفاق خان خو خیر متاثر یې هغه خو پکې وو چېرې دوی به وقتاً په وقتاً باندې ډي ایس پي سره ملاویږي او هغه به مطلب چې دوی ته څه چې بریف ورکوي په دغه باندې چېرې ما څه پروګرس دی څه نه دی نو زما په خیال هغې کې دوی ورسره یو ورځ مې لو شوي دي خو زما خیال دی دوی سیټسفاید دغه خبرې نه داسې نه دي هغه ورته وایي چې زه لګیا یم او ما سی ډي آر کړي دي او ما دا کړي هغه کار دا کړي خو که ستاسو د جرګې دا خوښه وي او تاسو پرې رضا یې نو دا کمیټي د سبا له بیا ډي ایس پي صاحب سره ملو شي هغې سره ملو شي د هغې نه د بریف والی او دا جرګه د نن ډیسایډ کړي چېرې بل غونډه کله کوو هغې که به دوی راشي د کمیټي او خپل رپورټ به ورته مخې ته کېږدي چېرې ما ته ډي ایس پي دا ووایي یا دا ووایي یا دا ووایي د هغې په رڼا کې چې تاسو مخکې څه کوئ به سبق کوئ سره اثر به دی میادې ښودې وو چېرې مونږ به په دې کې تاسو له غل درکوو یا به د هغې څه دغه تاسو تخیل چېرې دا د نتیجه راووتله نو هغه خو نه شوله نو اوس اکبر نواز خان چې کوم دغه وکړو چې دې دپاره پریس کانفرنس پکار دی نو مخه پریس کانفرنس د ما خیال دی چې د پریس والا نن هم راغلي دي او د دې نه زیاته ښه وخت شته دی نه دویم چې د دغه د ختمېدو نه پس یو پریس کانفرنس د ملګري وکړي او په هغې کې دی هم د دې دغه خبرې وکړي چې مونږ له تاسو ټایم راکړو تاسو په هغې باندې دغه نه شوې خو څه مجبوراً پکې د پولیس هم شته د هغې نه زه هم خبر یم او تاسو هم خبر یې نو هغې به هم خیر دغه وکړي او دویمه خبره دا چې بل دی ورله ډیډلاین ورکړي چې مونږ به 2 ورځې 4 ورځې 3 ورځې 15 ورځې دې ته مونږ صبر دی او د هغې نه پس که نه مونږ به درنیم کوو مونږ به دغه هم کوو ځکه چې دا خو غلا ملا او دا شیدونه خو په روسیه کې دا دهشتګردي ده په یو کور ته ورننوځې خو همدغه دهشتګردي ده دهشتګردي خو همدې ته وایي چې ته د خلکو عزت دغه کې د خلکو مال ته تحفظ نه هغه ته لوټ کې د خلکو ژوند ته ختم کې نو دا همدغه دهشتګردي ده لکه څنګه چې حمید جان وویل نو دې باندې یو خو د دهشتګردۍ پرچم لګول پکار دي نو دې لپاره هم پکې ته دغه وکړې زما خپل تجویز دا دی چې لکه میجر صاحب هم وویل چېرې دې لپاره راپاڅېدل پکار دی او دا نه چېرې ګینې بد مونږه بس دلته هم خبره وکړو خبره ختمه نه ختمو بیا نه دا زمونږ د عزت خبره ده دا نه ده چېرې مال خدای د په تندر مال ولګي دا به نور هم پیدا شي ټوپکې به هم پیدا شي پیسې به هم پیدا شي خو دا کم
حرکت چې شوی دی دا ټیک نه دی. د دې لپاره پکار دی چې مونږ د دې نه هم سخت اقدامونه وکړو. نو زما تجویز دا دی چې اوس دا ښه پرس والا ټول راغلي دي او اوس ته پرس کانفرنس وکړي او دوه درې ورځې دی پکې دغه ورکړي چې زمونږ دغه دی تاسو ورځې راکړو هغه کې هم دوه درې ورځې زیاتې تېرې شوې. خو دا دې مونږ چې د سچو پکې روډ مټ شو او دغه مو د اسانیانو مو نو د دې د وجې نه مونږ تاسو له نور ټایم هم دا څلور پنځه ورځې درکوو. نو زما خیال دی چې دې نه پس به بیا مونږ لار هم بندوو لکه څنګه چې جواد خان وویل چې د ایسی دفتر مخې ته به کینو د ایسی دفتر مخې ته هم کینو د ډي ایس پي د دفتر مخې ته هم کینو د تاڼې مخې ته هم کینو کوال کوي او که ټکول کوي بس کوو به ورسره دغسې خبره نشته چې کینه هغوی ډب راکړي نو مونږ به ته په چا تکړو بس لاس خو ورسره اچولی شو که نه دا خو نه چېره لاس ورسره نه شو اچولی خامخا د خپل عزت لپاره خلک ځان هم وژني مونږ به دوه ډبه هم وخورو دا هېڅ خبره نه ده. نو زما دغه دی چې مهرباني وکړئ یو خو جذباتو نه هم کار نه اخلو بعد خبر داسې چې هغه د جذباتو سره تعلق لري هغې باندې مسلې نه حل کېږي. زه بس همدغه یو خواست تاسو ټولو ته کوم چې اوس د دې نه ښه وخت نشته ځکه چې ټول میډیا دلته شته نو بس هم دوی ته پریس کنفرنس وکړو هغه به دوی هایلایټ کړي دغه به چې یو درې ورځې والا میاد ورکړي یا څلور ورځې والا ورکړي که په هغې کې مو نه شو بیا به کینو په هغې د پاسه که سړکونه بندولي که دفتر مخې ته کېناستې دي که وال ټکولي دا به ټول هر څه کوو انشاءالله. مونږ دا نه چې اوس کړي دي یا اوس یې کوو او بیا مخکې هم نه دي کړی دې کې هر یو د سیاسي پارټو ټول ګوندونه دې دی کې ناست دي او زه خوشحاله په دې هم شوم چې په دې نه سیاست چا اثر نه کړی ټول راغونډ شو ټولو پارټو والا او هغوی خپل غم وګاڼه دا غم نو زه د ټول شکریه د دغې مدا کوم. نو لکه بیا هم لکه په دې شي کې به مونږ ټول سیاسي ګوندونه هم انشاءالله یو دی او هغې کې به هر څه چې کېږي هغه به کوو. زه نور وخت دا کول نه غواړم دا مې خواست دی چې اوس هم دا د دې ټایم نه ښه ټایم نشته بعد دا پریس کانفرنس به وشي. ډېره مهرباني خو بغبیلن چې راته ټلیفون وکړي یقینا څنګه چې په خپل ځان خفه وم دغسې به بغبیلن باندې خفه وم هم د دغې مسایلو زم ښکار پاتې شوی ما متاثر پاتې شوی ما او دا سیریز اف کرایم چې کوم دی څه د اوس نه خبره نه ده دا د ډېر وخت نه را روان دی. په 2008 کې زه غوا شوی ما په دسمبر 2022 کې د شپې هم دغسې زما طالع ماتې شوي دي پیسې تللي دي تماچه تللی ده لیپټاپ تللی دی د کور زنانو کپړې راته په غولي کې شیندلې شوي دي او بیا چې پولیس له تللی ما په یو واقع کې پولیس له د یاره نه شوم تللی چې وایي چې دا د اغوا مسله ده او دا به حل نشي مشران مې هم ساده او زه دننه هم هغه هم داسې پاتې شوم په دې کې چې زم نه پولیس ولس او هر سړی وایي د خپل نه دی خالي نه ده چې راځي نو بس په خپل مې رالګي نو د دغې یارې نه بیا دغه شوم چې یا الله اوس راته په قوم کې او په کلي کې دښمني ګوري دې سره څوک هم نو دا ډېرې داسې نازکې مسلې پېښېږي چې یو خوا به د تاوان شوي طوفان شوي یو نه به دې خوږېږي بېعزتي به دې شوي د زنانو بې حرمتي به دې شوي په رڼا ورځ دهشتګردي به شوي او ته به هېڅ نشي کولی. نو په دې موقع زه خپل دې درنو مشرانو ته خواست کوم شفیع الله لالا ته چې تاسو د محمد زو تاریخ چلوئ میجر صاحب د خلیل خیلو تاریخ چلی زه وایم چې د کاکا خیلو تاریخ هم پکې شروع کړم او دا ټول قوم پکې یو ځای کړم دا تحریک چې کوم دی د تنګي ولس ته چې کوم دی خور کړم د غریب او متاثره قومونو ته چې کوم دی لاړ شي ځکه دا ورځ نن یوازې په عارف نه ده تېره شوې دا ورځ نن په بغبیلن نه تېره شوې دا سبا په مونږ په هر چا باندې راتلی شي او په دې علاقه کې په ډېرو خلکو تېره شوې ده خو د خپلې جامې د خپل عزت د خپلې پنسې د خپل خانداني روایاتو ته به یې کتلي وي هغه خبره به یې چې کوم دی نو پبلیکلي خوره کړې نه وي جرګو ته به رسولې نه وي په هغې باندې به یو قومي جرګه جوړه شوې نه وي نو که فرض که په دې خبره باندې قومي جرګه ستاسو موجوده ده او هغه نن دلته ناسته ده چې یو فیصله یو لار یو طریقه چې کوم دی واضحه کړي نو لنډه خبره دا ده چې همیشه پرسپشن دا دی چې چېرته هم وایي کرایم نه کېږي چې انتظامیه چې کله اوده شي نو جرایم پیشه خلک راویښ شي نن انتظامیه اوده ده ځکه جرایم پیشه خلک په رڼا ورځ راویښ دي په رڼا ورځ د خلکو په کور ډاکه اچوي د شپې به زه څه ګیله وکړم چې په ما ډاکه شوې ده په بغبیلن خو د رڼا ورځې ډاکه پروتې ده نو که پولیس ستاسو په وساطت یا د میډیا په وساطت یا د جرګو په وساطت مونږ له غل نشي راکولی نو مل دې خامخا راکړي دا غلا داسې نه ده چې ګینه دا د چا سرپرستۍ نه خالي ده د چا د فیډینګ نه خالي ده
د دې په شا د چا لاس نه دی په دې علاقه کې د جرایمو او د دې چې کوم دی دا خبر دا کومه بدکاري چې شروع ده غریبي چې شروع ده دشمني چې شروع ده او شاته چې کوم عناصر لګیا دي کار کوي دا د دغه سرپرستیانه خالي نه ده او دغه سرپرستیان د انتظامیې نه جدا نه دي نو تاسو په دې خبره پرېشر واچوئ چې انتظامیه مال غل نشي راکولی د غل مل دې راکړي د غل مل موجود دی غل وتښتېده بلکې غل ولاړ دی خو مل یې رستو شوی دی هغه مل پسې را یوځای شي چې د غل مل څوک دی زما اخیری تجویز به دا وي چې کوشش غل خو غل دی د هغه په مور خو ښتې وي که نه هغه نه د ورځې پیدا کېږي نه د شپې پیدا کېږي نه زما پیدا شو نه د بل پیدا شو خو د مل پسې یو شی چې دا را پیدا کړو چې دا دله څوک دی السلام علیکم